نو اخیری تحقیق چې مونږ کوم لفظ مفرد کې کو هغه الف لام دی. الف لام په لغت کې کلمې د التوي او اصطلاح کې عبارت دی د کلمې نه چې خسته کول شي په دې کلمه اخرى. ابتداء منقسم دی قسمینو ته او اسمی دی او حرفی دی. اسمی عبارت دی د الف لام نه چې داخليږي په اسم فاعل او اسم مفعول باندې اتفاقا او په صفت مشبه باندې اختلافا. بیا راشه حرفی ته. حرفی هغه ته و چې داخليږي په غیر د اسم فاعل او په غیر د اسم مفعول باندې. بیا حرفی دوه قسمه دي، زائد دی غیر زائد دی، بیا لازم دی غیر لازم دی، بیا عوضی او غیر عوضی. خوانه ورزم کم کې چې زموږ مقصد د هغې ترش الف لام غیر زائد ترش اپ سلور قسمه دی، جنسی دی، استغراقی دی، د خارجي دی، د ذهنی دی. وجه د حصر په سلور واړو کې دادا الف لام بخالی نوي یا به دې سره اشاره شي مدخول د الف لام ته سره د مدخول د الف لام ته سره د لحاظ د افرادو یا غا جنس او ماهیت د الف لام ته بدون د ملاحظه او د لحاظ د افرادو نه. کچرتا حقیقت او ماهیت د مدخول ته په دې الف لام سره اشاره شوی وي او لحاظ د افرادو پکې نه وي شوی. الف لام جنسی دی. المرء نه الرجل خير من المرأه په دواړو کې الف لام جنسی دی. اشاره شوی دا په دې الف لام کې حقیقت او ماهیت د مدخول ته او بغیر د ملاحظه د افرادو نه. حقیقت او ماهیت د سړي غوړه دی د حقیقت او ماهیت د خزینه د افرادو لحاظ پکې نه دی شوی. ورنه عائشه صدیقه رضی الله عنها د ډیرو رجالو نه غوړه ده او چې چرته اشاره شوی وي حقیقت او ماهیت د مدخول ته او لحاظ د افرادو پکې شوی وي دا لحاظ به خالی نه وي یا به لحاظ د کل افرادو شوی یا د بعضي کله کل شوی الف لام استغراقی والعصر ان الانسان لفی خسر. هر فرد د افرادو د انسان نه قسم دی په مازیګر چې دا په تاوان کې دی الا الذين امنوا سره به استثناء راغلی ده او که لحاظ د بعض افراد شوی د بعض افراد بخلنی یا معینی یا بغیر معینی. که معینی الف لام عهدی خارجی، که غیر معینی الف لام عهدی ذهنی. مثال د الف لام عهدی خارجی فعصى فرعون الرسول. ماحود پیغمبر مراد دی چې موسی علیہ السلام دی. او مثال د الف لام عهدی ذهنی انی یخاف ان یاکله الذئب. غیر معروف ذئب مراد دی. پوه شوي پدې زکه تیز ورتیر شم چې دا غوستا سویات دینو پدې کې سړي. اوس براشو د مقدمي النقطه الثانيه تدویم نقطه ته. النقطه الثانيه في بيان ان منكر علم الغيب للنبي والولي في الحقيقه منكر عن المعجزه والكرامه. مونږ دویم نقطه کې څه ویلو چې څوک د الله تعالی د نبی یا د خدای تعالی د ولی د پاره علم غیب نه مني، علم غیب جزئیاتی، نو حقیقتا د معجزه د نبی او کرامت د ولی نه مني. ځکه ګوره علم په مغیبات باندې یکون معجزه للنبی وکرامه للولی. غیب باندې علم د نبی د پاره معجزه‌ای، د ولی الله د پاره سی کرامت. دا زنه مدا ګوري په دې صفه الفاظ چې دا څنګه درته مو وي په دې الفاظ به درته اوس کتابونو کې وخایم چې علم غیب د نبی د پاره معجزه‌ای، د ولی الله د پاره کرامتي. دا به درته اوس په دې صفه الفاظو کې په کتابونو کې وخایم. زه بیا هم حیرانم چې یو سړی عالم وي، شیخ الحدیث وي، شیخ التفسیر وي، مفتی وي او بیا دعویم د اجازه اهل سنت والجماعه يم یا حنفی يم یا د قران او حدیث والا يم. نو محترم وروره زمو استاد بحث طریقه خو ډیر اسانه د وزدا کتابونه زب بحث تاسو سره نه کوم، زب سایل شم درته صرف ته چې دا وایي چې علم غیب غیر الله ته څوک ثابتي، که جزئی ثابتي د ته جزئی مشرک وایم او که کلی ثابتي ورته کلی مشرک وایم. مذهب تانه تاسو کوم چې هندي فلانی مفسر په دې فلانی تفسیر کې فلانی جل کې فلانی آیت باندې فلانه کرخه کې علم غیب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته یا فلانی بزرگ ته ثابت کړي دي. اوس تر ته وایي چې د کلی ثابت کړي ک جزئی کبي کلی ثابت کړي کوم فتوا په لګي ولګوا. د میډیا په وړاندې به یو خسته مناظره وکړو
بس طریقه بدای زب سائلم تب موجیبی بس زب مستفتیم تب مفتی بس زکستا سکار د فتوی دی او مشران یې شیخ الحدیثان یې او فتویم ډیره لګوي بس زب درته مخې تقدم چې ګوره د فلانی کتاب وای چې علم غیب نبی ته معجزې ولی ته کرامتي اوس چې تو ورته نه منې نه کولی تور باندې نه جزئی تور باندې نو دارا توایا چې ته کولی تور باندې د معجزې نه منکرې ک جزئی تور باندې د معجزې نه منکرې ته کولی منکرې او ک جزئی منکرې او یا د نبی معجزه او کرامت منی کنه منی ډیر خطرې کې سره بحث کیږي کاغی ځانو باسي او علم دی ته یو غیب دی ته یو غیب دا قسمونه دی دغه دا کسی می سي پریده بس د ټول اخر کې بس ترازی همدا به ثابتې چې نش اطلاق نکیږي د علم غیب په حادثه په علم د غیر الله هغه غیر الله علم ته علم غیب نشي ویل خو دې تبرازی بس دا ټول کسی می سي بسیټ تکو دا خاصه هغه تلبیس غوندي او تخلیط غوندي او موضوع کول غوندي بس دا به یو سیټ تکو بس اطلاق تبرش زوی ما د اطلاق اسلام دی توحید دی دین دی ایمان دی شریعت دی مسلمانی دا توی د اطلاق کفر دی شرک دی بیدینی دا لا مذهبیت دی بس صحیح ده اوس به د اطلاق تراشو د اطلاق زکم قدمانه مخ کی خلقو کړي دي مذهب درته اطلاقات د مخ کی خلقو نه ثابتوما شپږ نیم سو کال وړاندې بلکې د اطلاق به ثابتوم د صحابونو تابعینونو تبع التابعین مفسرینونو محدثینونو شارحینو د حدیثونو فقهاونو امامانو د لغتنا بس بیا به توی چې د اطلاق کړي دي په نامه به وی چې دا سړی مشرک دی کافر دی خیر دی که کولی مشرک وته نه وي څنګه چې ماته جزئی مشرک وي یا جدید بریلوی راته وي خو ما کې انصاف دیتا ته ما جدید وهابیو نه ویلو حالان کې د وهابیانو استا په عقیده کې بالکل اتفاق او اتحاد دی خو چې ماته په جزئی مشرک وي نو چې د اطلاق چا کړي نو لګ به بیا زور لګي غیرت بزان کې پیدا کې او دا زور بکې وي به چې قرطبي جزئی مشرک دی زه خو مګورم دنیا ته مخایم چې دا مفتی صاحب او دا شیخ الحدیث صاحب او دا وابی صاحب او دا شاعتی صاحب دا دومره مخ کې لاړو چې اوس قرطبي هم نه معاف کړي نګوره دویمه نقطه کې موږ د څه خبرې وضاحت کوو چې علم غیب د نبی د پاره معجزې او د ولی الله د پاره کرامتي او څوک چې علم غیب نبی ته یا ولی ته نه مني نو اصلا وحقیقتا د معجزه للنبی او کرامت للولی دا نه مني دا ګوره سبل الهدى والرشاد لسم جل لسم صفحه سبل الهدى والرشاد د علامه صالحی شامی رحمت الله علیه کتاب دی او لسم جلد او لسم صفحه دا دیک یو عنوان لګی جماع ابواب معجزاته صلی الله علیه وسلم فی تجلی ملکوت السماوات والارض واطلاعه على احوال البرزخ والجنه والنار واحوال يوم القيامه مجموعه بابونه د معجزو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې د تخکار شوی هغه ملکوت د اسمانونو د زمکو او د خبرېدل په احوالو د برزخ ګورې غیب سره تعلق لري جنت دا غیب دی نار غیب دی احوال د قیامت مونږ ته اوس غیب دی او په دې باندې خدای تعالی دې خبر کړي وګوره جمعو ابواب معجزاته تعبیر معجزو سره کې د معجزه و دا د په دغه احوالو د غیب خبرېدل د معجزه و او بیا دې لاندې سور لس روایت وروړي چې په هغه سور لسواړو کې علم غیب عطایی جزئی د سید الکائنات په ثابت دی او بیا صفحه نمبر 49 تراشه یو کم 50 التبل عنوان لګی جماع ابواب معجزاته صلی الله علیه وسلم فی اخباره رجالا بما حدثوا انفسهم وغیر ذلك مجموعه بابونه د معجزو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې د سړو ته خبر ورکړیو په هغه څه چې غیب د ډکی خبرو کو د ورته خبر ورکو ډکی خبره غیب کې غیب نه وي
او د دا معجزو کې راځي. او بیا دې عنوان لاندې 39 بابونه لګي ښه په دې عنوان سو بابونه لګي یو کم سلويخ بابونه لګي او هر باب لاندې مختلف روایت چې سید الکائنات چاته د زړه خبره ورکړي چاته د کور د کمرې پټه خبره ورکړي چاته لس کاله بعد یو کار کېږي داغي خبر ورکړي یو کم سلويخ بابونه په دې باندې لګي بیا 71 صفحې ترش 71 صفحې تالته عنوان لګي جماع ابواب معجزاته صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به من الكوائن بعد مجموعه هغه بابونه د معجزو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې د خبر ورکړي چې د وفات نه بعد بس کیږي او د خبر ورکړي دي چې وفات نه بعد سکیږي دا ما فی غد کې راغی کرانغه غد شو کنه شو خو د جمی ما فی غد د سبانه ورځي د ټول احوال علم خاصه د باری تعالی ده او علم د بعضی ما فی غد اخو ګوره فيما اخبر به من الكوائن د سکیږي بعده د دنه بعد فکان کما اخبره او بیا هغه شی وی دي څنګه چې د خبر ور کړي دي او غیر ما تقدم دا نه چې ما تکرار کړي مخکې چې کم تیر شو دا د غینه غیر نور روایت دي تر یوصل نه سلويخ نه دیرش 139 صفحې پوری 84 ابواب په دې ذکر کړي دي او هر باب لاندې په دې کې د علم غیب د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مختلف روایت وروړي دي او چې تاسو سره وایي سبحان الله سبحان الله دا او چې تاسو نه وایي یو ګونج خو خيږي کنه سمو چې تاسو سره وایي سبحان الله او بیا صفحه نمبر 142 راوړه ولا سمجل صفحه نمبر 142 یوصل دوسلويخ التبل باب لګي جماع ابواب معجزاته صلی الله علیه وسلم فی اخباره بالفتن مجموعه بابونه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې د فتنو باره کې خبر ورکړي دي والملاحم او د جنگونو الواقعه بعد چې د وفات نه بعد به واقع کیږي تر صفحه 199 پوری 46 ابواب نور روړي ښه او هر باب لاندې د سید الکائنات د علم بارکه حدیث روړي سبحان الله شفاء الشفاء بتعریف حقوق المصطفى اول جلد صفحه نمبر 157 اول جلد صفحه نمبر 157 یوصل او 50 صفحه شابه یو جل اول جل صفحه 157 اول جلو یار ته دویم تراغلی کنه اول جل ستوي ترا کما تا ته مومل چې دی کې ما دا درته خې تا خدای پاکو به دا سیکا اول 157 راوړه بیا به دې تراش دا ګوره خپنه شنو مون خدا سره دغه کومه ته بیا غوسه راځي کنه الباب الرابع دو الباب الرابع الباب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه من على يديه من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات ګوره صبر وک سلورم باب هغه څه کې دی چې خدای تعالی د پلاسونو کوم معجزې ظاهري کړې دي او د شرافت ور کړې دي سپه خصایص باندې او په کرامات باندې د ټول مخلوق په درمیان کې اوس بیا 157 راواله تر 221 پورې هغه صفه پای خو پک 221 پورې مختلف قسم معجزات ذکر کوي بیا ښه په صفه 221 باندې سلی کې وایا فصل من ذلك ومن ذلك د معجزات او د جملینا باب رابع پس لګي په معجزات لګي ومن ذلك د دغه معجزات او د جملینا ما هغه معجزه ده اطلع عليه من الغيوب وما چې دې خبر شوه دی په غیب باندې خدای تعالی ورته اطلاع او خبر ورکړي په غیب باندې وما يكون او هغه چې سبا کیږي بیا سوي والاحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك هاي په دې باب کې د نبی له سلام په علم غیب باندې احادیث ودادا سي دریاب دی لا يدرك كعره بيخت سو کر سي دیم نش سبحان الله نما درته نو ویل چې دی عنوان په لګي دی عنوان لاندې 46 احادیث 39 بابونه فلانی بابونه دا لګي بیا باب لاندې 100 احادیث وروړي او بیا سوي
ولا ينزف غمره او هغه جوړوالی راوستیم نشي ټول وبتی نشي راوستي ټول حدیث بیانېږي نه او بیا سوي وهذه المعجزه من جمله معجزاته المعلومه. هاي 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 دا به در طبيعه د زیاده پیش کوم په دې کې چې اخبار احاد په دې عقیده کې چلیږي او کنه چلیږي. ګوره قاضی ایاس په شفا کې سوي چې دا معجزه چې دې په غیب باندې خدای خبر کړي دي دا د جملې من جمله معجزاته المعلومه على القطع وی دا معجزه ده چې قطعي تور باندې معلومه ده قطعي تور باندې. او بیا سوي الواصل الینا خبرها مونږ ته خبر را رسیدلې دي على التواتر په تواتر د قدر مشترک سره. ولی تواتر د قدر مشترک څه ته وي؟ لکثرت رواتها راویان ډیر دي. یو سړی دلته د زړه د یو خبرې ولا حدیث نقل کا بل التا او اتفاق معنیها معنی متفقه ده چې د مطلع خبردار په غیب باندې وو. او بیا عجیب خبره ده ورپسې اول نمبر حدیث د حذیفه رضی الله عنه ذکر کوي وایي حدیث سره د سند او چې تواس سره حدثنا الامام ابو بکر محمد بن الولید الفهري اجازه وقراءته على غيره. قال ابو بكر حدثنا ابو علي التستري حدثنا ابو عمر الهاشمي حدثنا اللؤلؤي حدثنا ابو داود حدثنا عثمان حدثنا ابو داود حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفه قال عن حذيفه اول حدیث د چا ذکر کوي؟ د حذيفه رضی الله تعالی عنہ سوی وای قال قام فينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زمون د صحابه منس کې سید الکائنات حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مدرید ما ترك شيئا يكون في مقام ذلك قيام الساعه بس تر قیامت پورې جسه کېدو والو هغه یو امپرین خودو غټ واقعیات چې سم کېدل هغه یو امپرین خود الا حدثه حفظه من حفظ الا حدثه دغه خبري مونږ ته بیان کی او وچا چې یادولې شو حافظه خو هغه یاد کی ونسيه من نسيه او چانه چې هیر شو بس هغه بیا سوي قد علمه اصحاب هؤلاء وانه لا يكون منه شيء. وی زما دي صحابه ټول هغه یاد کړی کله نبی له سلام هغه کې ساشیا ویلی خو ما نه هیرو وی چې زه وګورم بیا را تر آیات چې دا خو نبی له سلام یاد کړو کنه چې دا کار بم کیږي دغه دی وش فاعرفه فاذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل. هاي ولکه یو سړی او پړک یو سړی کتلی ورسره ملاقات شوی او بیا تنهغه سړی غیب شډی رموده پس او بیا چرته وګوري د تر آیات چې دی خو ما مخکیم لیدلې والته د بچا سه من رسي وی څه خبر نبی له سلام کړي وي خو ما نه هیری وی کله چې اکار واقع شو زیو ګورم وی کائنات خبره را یاد شي چې دا خو نبی له سلام یاد کړي و چې دا بم کیږي پوه شوي وایا. ثم قال حذيفه ما ادري انسي اصحابي ام تناسوه والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنه من هاي وی قسم په خدای چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تر قیامت پورې چې څومره فتنې راوځي کاغه هر فتنه یو په هر نوم باندې وی داغي قائد داغي تعداد وی که یو فتنه دومره چې هغه کې تعداد 300 تر رسیږي او دا فتنه یو مشر لري وی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دې فتنې نامه دا قائد نامه بیا ټول موږ ته بیان کړي وایته سوي الى ان تنقضي الدنيا يبلغ تر دې چې دنیا ختم شي دا ټول موږ ته سید الکائنات بیان ک معه 300 فصاعدا. هاي ما هو لنا باسمه واسم ابيه د پلار نامه او د قائد نامه غست د چیرې داسې به یو جماعت پیدا کیږي او نو مزان ته نو جوانان حنافی دی او فلانه به مشری او داسې به دا ټول موږ ته چې کم دې سکړي دي په نامه سره د پلار د نوم دا موږ ته خو دلی دي. دلته ګوره دا بعضی منکرین یو اعتراض هم کوي اعتراض دا کی چې ګوره دلته خو قاضی یا سوویل ومن ذلك ما اطلع عليه من الغيوب د معجزاتو نه یو هغه دی چې اطلاع ورکړي شوی دته د غیبونه د اطلاع ویلې د علم غیب خو نه دی ویلې خبره خو زموږ استاد په اطلاع کې نه ده اطلاع علی الغیب انباء عن الغیب اظهار علی الغیب دا خو مونږ منو نزاع او محل د نزاع په علم غیب کې دی ویخا علم غیب نه مني اطلاق مستلزم علم لره د خوځه چې تل الفاظ د علم غیب یادې دا والا صفه الفاظو کې الفاظ ورته وخی مونږ وایو د قاضی ایاز رحمت الله علیه د دې الفاظو نه مراد ومن ذلك ما اطلع عليه ما اعلم د علم غیب ته مراد دی نه قاضی ایاز خبره چې کی دا وایا
قال القاضي ګورخه کتاب حواله ځان سره ولیکي جامع المعجزات د علامه یوسف ابن اسماعیل نبحانی 314 صفحه هغه د قاضی ایاس په خبره سوی قال القاضی ایاس فی الشفاء سوی وعلمه الغیب وعلمه الغیب او دغه علم په غیب باندې صلی الله علیه وسلم علم ویلو کله مینو ویلو لکه الته کما اوتلی راغی د قاضی ایاس خبره باندې ته نه پویږي یوسف ابن اسماعیل نبهانی خپویږي هغه وی چې قاضی ایاس وی چې علمه الغیب د نبی له سلام علم غیب من جمله معجزاته المعلومه دا د جملې د معجزات معلومونه دي علی طریق القطع چې دا په طریقې د قطع راغلي دي الواصل الینا خبرها علی التواتر لکثرت رواتها و اتفاق معنیها د علم غیب د نبی د پاره معجزه شو کنه شو او شرقایت کې تو ویل د نبی د پاره معجزې د ولی د پاره کرامت وی کنه وی خبره ختم څوک چې نبی ته علم غیب نه مني ولی ته علم غیب نه مني په حقیقت کې معجزه او کرامت نه مني دا څه شو کدا څه نه شو سمره کول الفاظ کې وای قال القاضي اياز في الشفاء وعلمه الغيب صلى الله عليه وسلم من جملة معجزاته المعلومة على طريق القطع الواصل إلينا خبرها على التواتر لكثرة رواتها واتفاق معانيها سمره صفا الفاظ دي علم غیب د نبی له سلام دا په غډیر معجزو کې د دوی معجزه ده او مونږ تراغلي د فقط یو یقین باندې د روایت پکې متواتر دي اخبار احاد دي خو معنی واحده د غي مفاد کوي مفاد معنی واحده ده اوس هم دغه ځای صفه بیا راوړه اوس به د صحابه اقوال اورج صحابه اغیب د نبی له سلام په حیات کې نبی له سلام ته د عقیده ساتله چې صحابه کرام به کور ته لاړو کمبل کې به د بیبي سره پراتو نو څه خبرې وې د دې یری نه کولې چې نبی له سلام خبريږي چې نبی د خلکو مخ کې راته یاد نه کی دا د صحابه عقیده و او اشعارو کې به ویل چې نبی له سلام خبريږي علم لري دا د صحابه عقیده و او دا به یو نقطه کې بیانوم چې د نبی له سلام د علم غیب تصدیق کول دا د صحابه کارو دا به زه درته ثابت کوم ان شاء الله چې بیبي خدیجه نبی له سلام د یو غیب خبر ورته ورکي او بیا ورته وی چې کته نه مني زبوس خدای تعالی نه دعا غواړم درته به هم خیم او ورته وی لا بل اصدق الله ورسوله استاد خدای تصدیق کوم تاسو علم غیب شته کنه سبحان الله تصدیق د علم غیب د سید الکائنات بیبي خدیجه الکبرى او صحابه کړي دي د په علم غیب خوشحالي او مبارکي ورکول الله صحابه ورکړي ده هني الله کا الفاظ بدر تخه هني الله کا یا رسول الله او دا ثابت کم چې انکار او اعتراض د علم غیب د سید الکائنات نه چې کړي منافقین کړي يهود کړي مشرکان کړي دا بزو خایم چې اعتراض په علم غیب د انبیاء او منافقان کړي دي چې په نن زمانه کې مؤمن د صحابه متبع دغه مقتدی او تابعدار محب پیجنې په علم غیب چې خوشاليږي او تصدیق کوي په دې به پیژني او چې د منافقانو سکه بچي او د غیخه حلالي بچي پیژني کنه چې سل په سلو کې د منافقانو سکه بچي پیژني چې په علم غیب د انبیاء علیهم السلام اعتراض کوي نو مسپوش چې دا منهم دي اکبلیان وی کنه پیه ما پیه پتدبر ولا تکم من الغافلین پتکم من الخاسرین نو بیا به دغه شی باندې پویږي ان شاء الله وتعالى نو ګوره دا علامه یوسف ابن اسماعیل نبحانی سے په 336 کې جامع المعجزات کې حجت الله علی العالمین کې عنوان لګئی الباب السابع في معجزاته المتعلقه باخباره بالمغيبات وفيه فصلان الفصل الاول في اخباره بالمغيبات الواقعه قبل الاخبار او بعد ما عدا اشراط الساعه فقد ذكرتها في اخر الكتاب او بیا سوي ولما كان هذا الفصل أكبر فصول الكتاب عنونت كثيرا من أصناف معجزاته لتمييزها فهو في الحقيقة فصول كثيرة لا فصل واحد ویدی کې ما هر یو تخپل خپل عنوان ورکړی دی کنه چې نبی له سلام کوم اخبارات کړیو د فتنو باره کې بیل د زړه د خبرو باره کې بیل د خلافت باره کې بیل د منافقانو باره کې بیل د قیامت د اشراط و غیره باره کې بیل بیا وی وقد اشتمل به مشتمل دی من معجزات علم المغیبات دی وی علم ورته نشي ویلې
هغه معجزات چې هغه کې علم د مغیباتو دی علی فرائد الفوائد په ناشنا آشنا فیدو باندې ودا مشتمل له او بیا وی ګوره علم پوښه ان علم الغیب علم غیب چې دی یختص بالله تعالی خدای پورې خاص دی وما وقع منه او چې کوم د علم غیب نه واقع شوی دی علی لسان رسول الله په جبه د نبی له سلام و غیره یا د نور اولیاء فمن الله تعالی دا د خدای طرف نه وتور کړي شوی دی دا ذاتی نه وو اما بوحی یا ورته وحی شوی د معجزه وا او الهام یا ورته الهام کرامتو وفي الحديث په حدیث کې نبی له سلام فرمای انه قال والله اني لا اعلم په خدای مې د قسمی ز علم نه لرم الا ما علمني ربي مگر هغه چې خدای را ترا کړي ذاتی نه لرم عطی لرم علم یادای فكل ما ورد عنه وی ټول هغه چې د نبی له سلام نه حدیثو کې وارد دي من الانباء بالغیوب چې د غیب نه خبر ورکړي دي ليس هو الا من اعلام الله دا ټول له خدای تعالی په اعلام سره دي لدلالتين على ثبوت نبوته وصحه رسالته صرف دې د پاره چې هغه د نبوت د صحت دلالت کوي چې د الله تعالی رښتونی نبی دی او بیا لاندې سوی وقد اشتهر وانتشر امره او یګوره دا مشهور وا او د نبی له سلام په زمانه کې دا خبره خوره وا بالاطلاع علی الغیب چې د خدای تعالی په غیب خبر کړي دي سوی وقد اشتهر وانتشر امره د نبی له سلام کار په دې مشهورو چې د مطلع علی الغیب دی وی حتی کان یقول بعضهم لبعض پاغه زمانه کې به بعضو طویل اوس کو چپشا هغه پسې سمو آیا فوالله لو لم يكن عندنا من يخبره وی کته چې څوک نشته چې هغه خبر کی لا اخبرته هجاره البطحاء وی هغه داسې پیغمبر دی د دې بطحاء د کانی زمکی دا کانی مغه خبره هغه ته پته لګي ګوره دا د نبی له سلام د زمانی خبره ده او بیا وی وروت وبرانی عن ابن عمر امام تبرانی د عبد الله ابن عمر سے روایت نقل کړي رضی الله عنهما قال رسول الله نبی له سلام فرمایلی دي ان الله قد رفع لي الدنيا ما ته خدای تعالی دنیا اوچتا کا فانا انظر الیها سو تغورم وإلى ما هو كائن فيها الى يوم القيامه او هغه ستم ګورم چې تر قیامت جو ہونے والا ہے سکی دن کی دی غی ته زګورم کأني انظر الى كف هذه دی ټول دنیا ته داسې ګورم لکه دی خپل تلیو ورغوي او لاس ته چې ګورم بیا وی سبحان الله وزرانه غولې بیا په خلک وی چې بچا صاحب ځان تناسته او بس ځان ته ریکارډ وی دا اډیو کړي دا قال عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه عبد الله ابن رواحه ګور صحابي دی ښا دیسوی وفینا رسول الله یتلو کتابه اذا شک معروف من الصبح ساتع مونږ رسول الله موجود دی او د الله کتاب لولي او بیا سوی اران الهدى بعد العمي فقلوبنا ما مخا اران الهدى مونږ ته هدایت خودو بعد العمي پس داغینه چې مونږ ګړاندو فقلوبنا به موقنات انما قال واقع زمون داړونه پدې یقین کوي چې دې سوي هغه مغه سی واقع کیږي دې چې کم د غیب خبر ورکی پیشګوئی کوي هغه سچا کیږي رښتیا وای سبحان الله اران الهدى بعد العمي فقلوبنا به موقنات انما قال واقع پوش وقال حسان بن ثابت سوي رضی الله عنه نبی یرا ما لا يرى الناس حوله دسه نبی دی هغه سویني چې کم دا غیر چا پیر خلق تناستی هغه نه ویني صرف دی ویني سبحان الله نبی یرا ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد هر مشهد چې چرته حاضر شي الته د خدای کتاب لولي او بیا سوی فإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في سهوة اليوم وغد وی کنن چرته یو پټه خبره د غیب وکي وی تصدیق یا سحر کیږي یا سباله کیږي بیا رښتیا شي سبحان الله صحابه دا وی چې د پټه خبره وکي د غیب ارښتیا شي د غیب علم لري او نن سبا را پاس هغه سوی دیوال نه ورتا خو پته نشته فلانی ځکه ورته نو علم فلانی ځکه ورته نو فلانی ځکه ورته نو خو چې چرته نو زنه و چې چرته و نو ولته خو کولو کنه
مونږ د ایجابي کلی قیل نه یو. او ګوره اخرج البخاري عن ابن عمر، امام بخاری د عبد الله ابن عمر صاحب نه تخریج کړي یو حدیث نقل کړي. سوي عبد الله ابن عمر صاحب وی رضی الله عنهما كنا نتقي الكلام والانبساط الى نسائنا، موږ به زنانو سره د ډیرو خبرو نه ځان ساتلو، اغي سره ډیر پرون تندیم نه ملاویدو، ولی مخافتا ان ينزل فينا شيء يريدو، چې نبی له سلام باندې وحی نازلېږي، خدای تعالی د غیب خبره ورته ورکي. اسینه اوس بیبي سره لګهره خبرو کې لاړ شو او سړیر غب شپو لګو او بیا په هغه باندې هغه خبريږي، اسینه سپه نازل شي بیا زمونږ بارکه خبر نشي. فلما مات النبي تكلمنا، وجد نبی له سلام وصال شو بیا هم کولو خبري ور سره شروع کی. صحابو ساقي دوا چې بیبيانو سره ډیر کولو خبري نه کو، رسول الله خبريږي خدای په وحي نازلې، اسنه داغه په وړاندې بیا کچنی شو. کور کې غسړې تدبیق هم کوي، غب شپ هم لګي. دا طالبان خو کله کله کور والا په بولو کې زغلی راز غلې امر کې سم غب شپ لګي. صحابه ویل چې موږ مبارکانو بس کول د ډیرو خبرونه مونږ بزان ساتلو، یریدو به چې اسنه رسول الله مبارک خدای تعالی خبرې د غیب علم ورکي، اسنه د کمرې دن او د لحاف او د کمبل دن خبر نه خبر نشي. بیا ور سره سترګې څنګه لګو دغه د عقیده وغي دا نه ویل چې پیغمبر سره علم غیب کم دی، مړه پیغمبر سره خبرېږي، مړه د غیب علم یو الله سره دی، دا خو د دې وخت د یارانو خبرې دي. د صحابو دغه عقیده وی چې بخاری نقل کړي دي. مخکې حدیث ته ګوره، واخرج البيهقي، ځان توالی ایمان بمتاز شيخه. ټول عمر دی بازي کسانو د پیغمبرانو غیبت اوس پکې کې تیر کو، اوس خو اسنه اولی روتل زوی رسول الله ذاتی تور باندې نه منه، مې ته ذاتی تور باندې کوم اصل کنه ذکر رسول الله ذاتی تور باندې نه مني. ستا اصل ګند دی خبيثه، د چا چې اصل ګندې او ذات ګندې هم د څه خبرې کوي. د مکی مشرکان او غ ذاتی تور منلو ته زنديق نه مني، اصلا او ذاتن کا مسئله. واخرج البيهقي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، امام بيهقي د سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه جو صحابي رسول له داغه قول نقل کئ، قال تالله بخدي دې زمون قسمي لقد كان احدنا وزمون یو کس صحابي ادیغه، صحابي چې د متکلم ما د صيغه د جمع مستعمله کی ټول صحابه کرام ته مرادي وی. زمون صحابه کرامو کې به یو کس وو یکف ان شی معمرته، بی بی سره به د یو خبرې نزان ساتلو چې دا اونکم دا حرکت اونکم، ولی وهو واياها في صوب واحد، وی دا دواړه به یو جامه کې یو کمبل کې پراتو، خو بیا هم یو کار نه به ځان ساتلو چې دا کار خو نه کوم، دا خبره خو نه کوم، ولی تخوفا يريدل ان ينزل فيهم شيء من القران، چې په نبی له سلام خو د قران نه وحي نازلېږي، خدای تعالی خبري اسنه زما د کمبل دنه د دې پټو خبرو او د دې بازي حرکت نه خدای تعالی خبر کی، بیا باغ سره سترګې څنګه ملاوم. صحابو دا عقیده وا، هغه دومره خپل عقیده ساتلې او دا پس کې وروړي چې دا معجزات د سید الکائنات، دا ګوره معجزې د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم مبارک هغه ډیر انواع لري، خو یو قسم بقیده غدي چې د غیب باندې خدای تعالی خبر کړو خبرولو او دک عقیده د صحابه کرامو عقیده و دغه د بخاری او د بیهقی او د کتب الحدیث د شمایل او د سیرت د کتب په حواله مخه ته درته کې خودل. او په دې باندې یوسف ابن اسماعیل نبهانی دغه زین راواله 31 صفحې بحث په دې معجزې کړي دی، یو ډیر صفحې الکه 31 صفحې بحث دالک دی کړي دی. علامه ابن کثیر دمشقی په خپل مشهور تاریخ البدایه والنهایه شپږم جلد 500 صفحه دغه پکې پرته ده. علامه ابن کثیر دمشقی په خپل مشهور مایاناس تاریخ البدایه والنهایه شپږم جلد 500 صفحه کې باب دی، باب ما اخبر به صلی الله علیه وسلم. صفحه ته وګوره کنه پیدا شو، وایي د اوچ تاواز سره وایي
باب ما اخبر به صلى الله عليه وسلم من الكائنات المستقبله في حياته وبعده. دا وره کم کې دن کې اشیاء چې وو د په جون کې سوال کیږي میاش باد کیږي یا د دې د وفات نه بعد کیږي پاغي چې سید الکائنات خبر ورکړي وي د غي باره کې باب او دیم را چولې د معجزات او بحث کې ښه ډیر چولې پس کې معجزاتو کې پته ولګي دا چې پیشګوئی د مخ کې نه هغه پیشګوئی کول او علم غیب دا معجزه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا او بیا سوی وهذا باب عظیم دا یو ډیر لوی باب دی د دې بیخ ته کوزیدل دا ممکن نه دی جميع ما فيه لكثرته دا بلا ډیر دی بیا سوی ولكن نحن نشير الى طرف منها په موږ بخیر دی یو طرف ته پدې کې اشاره وکړو بیا په 41 صفحاتو کې وګت بحث کړي دی پدې معجزې 41 صفحاتو کې بحث کړي دی ښا 100 صفحې 41 صفحې دا څه وړه خبره ده مسلم شریف تراش صحیح مسلم دویم جلد صفحه 102 باب فتح مکه تا اوغد حدیث پکې ذکر کړي د فتح چې مکه معظمه ترادن نشه نبی دی ویل چې من دخل دار ابي سفيان فهو امنون وایا څوک چې د ابو سفیان سیب کور ته دن نشو قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن فقالت الانصار انصار ته ګیله ورغه د مدینه منورې صحابو ته نو بازو ته وی ګوره پټ دا خبره واخه یو بل ته پټو ویل امر رجل دا نبی له سلام چې دی فادرکته رغبه فی قريته دی خپل کلی ته میلان پیدا شو ورأفت لعشيرته ګور خپل قوم سره نرمي پیراغه نرمي ورته کوي اف ورته کوي مونږ ویل چې دی مونږ سره زیاتې کړي سرونه به پرې کو او ګور د خو دی خپل کلی ته میلان او خپل قبيله باندې رحم راغی او یسوک چې د ابو سفیان کور ته دن نشو بس هغه پتا مندي قال ابو هريره سیب سوی روایت د سید د مسلم دی دا پټه خبر انصار خپل کې وکا وجاء الوحي راغ نبی له سلام ته موږ سویلو چې وحي خبره صادق دی او دا سبب د علم دی د غیب خبره به خدای تعالی نبی له سلام ته په دې سبب د وحي باندې خودلی سوی وحي راغا وجاء الوحي وكان اذا جاء الوحي لا يخفى علينا فاذا ورا چې وحي به نبی له سلام باندې راغا بس پټ شینو ټول ته پته لګیده چې وحي شروع شو بس په د وحي شروع شو الته پټه خبر وشو او دلته وحي سٹارټ شو وایا فليس احد يرفع طرفه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا یو قسم نبی له سلام ته کتی نشو د وحی به دوم راغه رعب بس ار سړی خاموش کیناست یو خاموشي تواره شو وای ينقض الوحي وحی به ختم شو بیا لما انقض الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې وحی ختم شو نبی له سلام هغه انصار چا پټه خبره کړي و د غیبو ایرو وخت وی دی خورش وایا یا معاشر الانصار قالوا لك اے د انصار ډلی اغي ورته وی لبیک یا رسول الله حاضر یو قال قلتم اما الرجل فادركته رغبه تاسو خپل کې سووي زم یادول مجد خپل کلی ته رغبت پیدا شو او خپل قوم باندې پکې نرمي راغه نرمیونیو دا خبره موکا وایا قالوا قد كان ذلك قال اغي ول چې موږ دا خبره کړې ده کله اني عبد الله مبارک علی السلام ورته وی زه د خدای تعالی بندیم د خدای تعالی رسول یم هاجرت الى الله و اليكم ما هجرت خدای ته کړې دی او تاسو ته می کړې دی زه واپس مکه ته نه راځم تاسو دا خبره ولې او کې ګیله موکا والمحيا محياكم والممات مماتكم جون به می تاسو سره مرګ به می تاسو سره اقبل اليه يبكون نو باغي فاقبل عليه انصار ټول راغو جړاګانی شروع کی چغي شو او بیا سوي ويقولون والله ما قلنا الذي مونږ دا خبره نه د کړې یا رسول الله صرف دې د پاره قلنا الا الظن مونږه غتا باندې شمتوب کولو تا بل چاته نه ورکو تا بل چا د تانو شو ورکولې تر باندې ګرانی پتام حرس او شمتوب کولو نبی له سلام ورته چې خدای رسول تاسو تصدیق کوي او تاسو په دې شک کې معذور غني تاسو معذور یې بس ټیک د ما تاسو منل تاسو ما سره مين ډیره وا زکم دا خبرو کا زم په دې مکیوالو باندې پیرزونو ما اوسلان دې را کوښنه وي منهاج کې سوي فهذه معجزه من معجزات النبوه انصار پټه خبره وکا په د وحی راغه او بیا غروغ وختغی د پټي خبره نه خبر ک نو چې وحی ورته راغه د پټي خبره وته علم الله پاک ورک نو دا معجزه و د معجزاتو د نبوت نه د علم غیب د نبی د پارسی معجزه او څوک چې وی نبی سره علم غیب نشتا نو صفال فازو کې نشي ویلې چې معجزه نه منم خوراتویږي په بل لار باندې پولیس په خبره باندې اوس دا خبره مونږ کو کدا شارحینو د حدیثو کړي دا
دا شارحین د حدیث وای فهذه معجزه من معجزات النبوه. او بیا لاندې وای چې دا سید الکائنات ورته وی چې المحیا محیاکم والممات مماتکم، وی دې بل معجزه وا د تدام پتا وا چې زما مرګ به مدینه منوره کې، زما دفن به مدینه منوره کې. سبحان الله. وی دا معجزه وا. او دې سوی پیغمبر ته وی څه پته لګي وغه سره علم غیب د کم زین راغی. هاي 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 یہ سره چې بل جواب نشتا نو دا خبرې کړې دي کنه. حسبنا الله ونعم الوکیل بزو وایم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. دا بچی دا پدی لیکلو میکلو نه کیږي چې تاسو کمنټو کې دا لیکي. دا چې څومره درګي غټ مولای را میدان ته کې خبرې بوکو. ها دا پدی ماشاءالله. نعره تکبیر، الله اکبر، نعره رسالت یا رسول الله، نعره رسالت یا رسول الله، قاسم مبارک زندہ باد. او بل دا خو یا شروع دا خو یا رستو ډیر لوی اپریشن پاتې دی چې د نبی رسول الله صفت کې د دې اپریشن پکېږي بس دې ته زور ورکړي. عمدہ غراواړه وا صحیح مسلم دویم جلد صفحه 128. صحیح مسلم دویم جلد صفحه 128. مونږ غنیو چې درته وایو چې فلانیه فتاوا راواړه او ډنګلی راواړه، مونږ درته کتب الحدیث پیش کوو، شارحین د حدیثو به دې کې پیش کوو ان شاء الله الرحمن. صحیح مسلم دویم جلد صفحه 128 باب لګی نووي باب وجوب الانکار علی الامراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. عمرا چې د شریعت مخالفي په غیب انکار کې خو جنگ به ورسره نه کې تر سوچ مونږ کوي. دا باب لګولې دی. په دې کې حدیث وروړي د ام سلمہ رضی الله عنها. وای حدیث وای عن ام سلمہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ السلام فرمایي ستكونوا مرا امیران برش یا راغلی نو ستكونوا زرد پیدا بشي موجود بشي امیران کانه تامه واغله ستوجد عمر تعرفون وتنكرون داغي سکارونه به تاسو تخخ کاری خو سکارونه به درته بدخ کاری انکار به کوي بارئ ومن انکر سلامه سلامت پاتش. ولكن ګناګار هغه دې مردویه و تابعا چې په ګناه باندې راضي شي او تابع شي داغي. قالو افلا نقاتلهم جنگ ور سره ونکو چې دغه امیران راش. قال لا ما صلوا تر سوچ منس کوي جنگ ور سره مکوي را کوشه من حاجته. هذا الحديث وفيه معجزه ظاهره بالاخبار بالمستقبل وقع كما اخبره وقع ذلك كما اخبره. ودا امیران یا موجود شوی نو د ما فی غد د ما سیاتی د مستقبل خبر د ورکو چې عمرا به دا سرازی سکارونه بخه کوي سکارونه به بد کوي. خو تر سوچ قبله طرف ته مونږ کې جنگ به داغي سره نه کوي. دی وی دا معجزه خو ښکارا معجزه وا د اخبار د مستقبل نه کړو او وی څنګه چې دی ویلو هغه سی واقع شو هغه عمرا ظالمان بیا راغلل. دی سوی دا معجزه وا دا را روان ورځي خبر ورکول باغی علم ورته حاصلې دل وی د معجزه و. نو علم غیب نبی ته معجزه څوک چې نبی ته علم غیب نه مني هغه ته معجزه نه مني. او یریږي بسال ته بیا کخکار الفاظو کې وای چې د پیغمبر معجزه نه منم نو بیا د هر طرف ناشقان مصطفی پیرا پاسي نو راتاویږي پنا ګمان چې علم غیب وته نشته نو ورته کولیشته نو ورته جوزیشته. همدغه راوړه و صحیح مسلم دویم جلد صفحه یوسل وختما 141 صفحه. باب فضل الغزو فی البحر په دریاب کې د غزوې فضیلت. روایت د انس ابن مالک ورکه ذکر دی رضی الله عنه. وایا اخیری روایت دی انس ابن مالک ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان يدخل لګما ته دغه را کوا چې زه وایم دا تو وایا على ام حرام بنت ملحان. انس رضی الله تعالی عنہ فرمای نبی اکرم صلی الله علیه وسلم و حرام رضی الله عنها کرا ورتلو فتطعمه غیب ولت طعام ورکولو. وكانت ام حرام تحت عباده ابن صامت ام حرام دو عباده ابن صامت پنی کا کیوا رضی الله عنهما علیها رسول الله صلی الله علیه وسلم یوما یوزل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ام حرام بی بی کرا راغه چې بنت ملحان وا بی بی دو عباده ابن صامت وا اطعمت ثم جلست هغه ورته طعام ته بیا کیناستا
تفلی راسه د نبی له سلام سر کې ګوته والی ځکه خپل رشتہ دار او خپل محرم خوایا. فنام رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی له سلام ودش ثم استيقظ هو بیا را پاسې دو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خندل سترګې وغړې دی خندلې. قالت فقلت ما يضحكك ام حرام وتوي ما ورزو کو چې یا رسول الله څه شه دي خندي دا ول خاندي. قال الناس من امتي عرضوا علي غرات وی زما د امت خلق راته دی خوب کې پیش کړي شو او غي غزات جنگ کولو غزا ته تلیو. وایا يركبون په دریاب کې سوارو جنگ کولو غزات غازیانو. او مثل الملوك على الاسره لکه بادشاہان چې په تخ باندې ناستي کنه بادشاہ په تخ داسې په دریاب دی سوار شي او جنگیدل جنگ کولو دا می ولیدل دی خوب کې دغه ته خاندم ساجيب خلک می ولیدل. قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ام حرام بيبي وته وي مارزو کو یا رسول الله دعا را تو کا چې خدای تعالی ما دی جماعت کې راولي ما دی کې راولي دغه مقامات هم پلاس راشي. قالها ثم وضع راسه نبی له سلام ورته دعا وکا او بیا سر کې خود بيو د شو بیا خوب ګوري. وهو يضحك قالت بیا را پاسې دو خندلی دا وته وي څه شي دی خندي. قال الناس من امتي عرضوا علي غرات سخلق مولد د خپل امت غازیانو غزه کولا دریاب باندې سوارو كما قال في الاولى لکه چا غول کرت کی ویل فی الكره الاولى فی المره الاولى مصفر ته مقدر دی. قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله ما ورته ویل چې ما ته دعا وکړه چې خدای تعالی په دغه دویم جماعت کې چې دویم ځل دی ولیدو په خوب کې خدای تعالی ما دې کې مراولي ما ته سوي. قال انت من الاولين تا غول کې تاغي کې به شهید کېږي د دویم دعا درته نه کوم دا اول مې درته کړي تا غول کې به شهید کېږي. فراکبت دا سوارش و حرام په زمانه د معاویه سیب کې په دریاب کې وغه jihad کې شریک و نو دا بیا مبارک شهید شوی دا. اوس را کوشه په دې منهاج کې وګوره چې نبی له سلام ورته وی تا غول ډله کې تباغي کې شهید کېږي سوي. وفيه معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم هاي دې کې د نبی له سلام معجزې وي د غیب خبرې ورکو د غیب علم ورته خدای دته د غیب خبر ورکو علم ورته ورکو د غیب اخبار بل چاته وکړو او دی وی د معجزه د پته لګي چې علم غیب نبی ته معجزه څوک چې نبی ته علم غیب نه مني د نبی معجزه نه مني. او معتزله او گزاره کول هغه معجزات منل کرامات نه منل. اوس دا خلک چې علم غیب نه مني لا کلن ولا بعضا معتزله او بخلخه هغه او بخل هغه نه پس موخ کې لاړل معجزات هغه نه منکر شو. پوښ په خبره باندې علم غیب انبیو ته معتزله منلوخه اولیاء ته نه منلو. ولی ځکه ما درته وضاحت وکړو کتا سره واړوي سورته جن سوره جن آیت 26 پارا 29 عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احد الا من ارتضى من رسول. په دغه یو ګوري تفاسیر ښه چې معتزله رسولانو ته علم غیب منی خو اولیاء ته نه منی. ولی ځکه دي د کرامت منکر دي او دغه ځکه آلوسی سکه دا بصیر چې وګوري کنه هغه وی چې اولیاء ته کرامتن اولیاء ته به ثابت دي انبیاء ته ثابت دي. بصیر کې عیسی معتزله سره کړي چې ظالمان رسول ته مني او اولیاء ته نه مني څه خو دی ولی خو انبیاء ته معجزه ده ولی ته کرامت دي. نبی بصیر کې اولیاء ته هم د الوسی په حواله ثابت کړي دي. سبحان الله. نو دین معتزله خشو که خنش هغه خو رسول ته منلو وی چې معجزه منو دا هغه ته معجزه او کرامت نه منلو نو اولیاء ته قول نه کولو. او اهل سنت والجماعت مفسرین نبی ته معجزتن ثابتې ولی ته کرامتن ثابتې او دغه یاران چې پکې راغ هغه وی نه نبی تشتان ولی تشتان معجزې لم دي کور کو کرامت خو اسم د پخوانی عادت پدې پختو پويږي کنه پويږي ته تاسو فکر نه ودی نکته ته په دغه آیت چې تفاسیر وګورئ الوسی اولیاء ته پډیر شد او مت ثابت کړي دي. او پرون می درته ویل الوسی سوی چې ولل اولیاء نفعن الله تعالی بهم الحظ الاوفر منه. اولیاء ته دې نډیر غټي سملو دغه دویم قسم غیب نه چې ما علیه الدلیل نه دا کنه ده. نو اولیاء تم ثابت دي انبیاء تم ثابت دي خو فرق دغه دی چې نبی ته معجزې ولی ته کرامتي. اوس څوک چې نبی ته نه مني نو حقیقتا د معجزې منکر دي او چې ولی ته نه مني د معتزله مرادف دي کرامت نه مني. نو دی خو دواړو ته نه مني کنه نو معتزله او بخل هغه سکه هغه او بخل
مسلم شریف دویم جلد 127 صفحه را واړه. مسلم شریف دویم جلد 127 صفحه. باب وجوب ملازمت جماعت المسلمین عند ظهور الفتن. چې کله فتنې ظاهر شي تب سکه تب د مسلمانانو جماعت را کلک کې بس دا غي التزام وکي. دلاندې حدیث ذکر کوي وایا دا دوی چې پیلی کله دوی محاشیه دوی مو ګوره دویم دلته شرط دوی پیلی کله په یو حدیث دا دوه دي تراکه ماته یا دغه دی. ها حذیفه ابن یمان صاحب وی كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. یو خلکو به د نبی له سلام نه د خیر باره کې پوښتنې کولې ما به د شر ته پوښتنه کول لدې یری نه چې شر او پیژنم ځان ته وساتم. فقلت يا رسول الله یو ورځ مې ورته ووی انا كنا في جاهلیة وشر مونږ په جاهلیت کې او په شر کې فجاءنا الله بهذا الخير خدای تعالی دا خیر راوستو چې اسلام دی. فهل بعد هذا الخير شر د دې خیر نه پس به شر راځي؟ قال نعم ویاو. فقلت هل بعد ذلك شر من خير بیا د هغه شر نه پس به بیا خیر راځي؟ قال نعم. هو فيه دخن باغی کې به دخن وي د خلکو زړونه به یو بل تصفانی خيري به پکې. قال قلت وما دخنه دا دخن بسوي؟ قال قوم يقوم برش يستنون بغير سنتي زما د سنتونه بغیر په بل لار برواني ويهتدون بغير هدي زما سیرت به پریخي د بل پسې به اقتدا کړی وي. تعرف منهم وتنكر سکارونه بدر تعارف پکې ښکاری سو منکر پکې ښکاری. فقلت ما ورتویل هل بعد ذلك الخير من الشر دغه خیر نه پس به شر راځي؟ قال نعم بیاو. دعات على ابواب جهنم د جهنم په دروازو به داعیان ناس دي دکانونه به زی په زی کولوي دا دعوت تبلیغ والا دي او د ارشاد التوحید والا دي دا دعوت قرآن والا دي او دا فلان دي او دا فلان دي. من اجابهم الیها قذفوه فيها چا چې دغه دعوت طرف ته د دې قبولواله وکړو جهنم ته گزاري. فقلت يا رسول الله صفهم لنا مونږ ته لک صفت بیان کا. قال نعم او هم قوم من جلدتنا زمون د سرمنه نه بخله کی دا مونږ ته ګوره ويتكلمون بالسنتنا زمونږ حدیث بوي. فقلت يا رسول الله فما ترى سخيال دي ان ادركني ذلك كدي وخر لاندې کم سو کم. قال تلزم جماعه المسلمين د مسلمانانو جماعت سواد اعظم د اهل سنت والجماعه دا لازم ونیس و امامهم داغي امام اغه لازم ونیس. فقلت فان لم يكن لهم جماعه ولا امام کني جماعت نه امامي او منتشر وي. قال فاتزل تلك الفرق كلها دي ټول ډلو نبي یو سیټ تشزړه عقیده چلاوه. ولو ان تعد على اصل شجره اگر کته چک لګي په یو جرړو په یو دونه یو بیخو ډټ کې لاندې پټیږي پاغي چکو لګي پټ شي دغه کارو کا حتا يدرك الموت وانت على ذلك تر دې چې مرګ درته د ونی په دې بیخ کې راشي ته په دغه حالت باندې. په دې حدیث نبوي سلی کلی دي وقال العلماء علماء وی هاولای وی دغه چې نبی له سلام وی چې اخیره زمانہ کې به دعات پیدا شي داعیان دعوت دینے والا او د جهنم په دروازو بناستی. وی من کان من الامراء وی دغه امراء امیر سیبان ته مراد دي يدعو الى بدعه چې خلق بدعت طرف ته دعوت کوي او دولال یا گمراهی طرف ته کل خوارج والقراميه واصحاب المهنه او بیا سوی او اخر کې وای وفيه معجزات لرسول الله پدې کې د نبی له سلام معجزه وا وهي هذه الامور التي اخبر بها وقد كلها نبی له سلام دا خبر ورکړي او ځکه د خدای د دې خبر ورکړي خدای ورته علم ورکو او دغه علم ظاهر کو خبر ورکو او څنګه چې خبر ورکو دا سي واقع شو نو د معجزه وا نو علم غیب نبی ته سي معجزه او څوک چې علم غیب نبی ته نه مني سنمني معجزه مني. پدې بدل یو سولنډه حواله نور درکم سبا دا موضوع تولانی ده دا بلګه مخ کې بوزو بیا ان شاء الله درې منوکتې ته وروړو ښه یو څو مختصر حواله ځان سره ول بیا هغه وخت نشته. صحیح مسلم دویم جلد 119 صفحه صحیح مسلم دویم جلد 119 صفحه کتاب الاماره
باب الناس تبع لقریش والخلافه فی قریش. پدې لاندې چې وګورئ منهاج کې نووي المنهاج شرح د مسلم 120 صفحه التوي هذا من المعجزات الظاهره لرسول الله. نبی له سلام ویلو زما صحابه فلان فلان علاقه فتح کوي وقد فتحوه بحمد الله. وسنګ چې دی ویلو نبی صحابه د علاقه فتح کا فی زمن عمر بن الخطاب رضی الله عنه او دا معجزه د سید الکائنات. سبحان الله. صحیح مسلم دویم جلد صفحه 39 و 40 کتاب الوصیه روایت د عامر ابن سعد نبیه اوی چې حجۃ الوداع کې زه بیمار شوم نبی له سلام زما ته پوسټ راغی وګت حدیث دی. په دغه حدیث منهاج 40 صفحه کې وای چې نبی له سلام دته یو د غیب یو خبر ورکړو چې خدای تعالی وتا ته ډیر عمر درکې ته باندې وړیر قومونه نه فوچتای او بیا دغه سیوا خدای تعالی دی صحابي ته وګد عمر ورکړو او ډیرو خلکو ته فایده غستوا. وهذا الحديث من المعجزات دا د غیب خبر چې د ورکړو ځکه خدای تعالی دته د غیب علم ورکړو دا معجزه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم و. نو څوک چې نبی ته علم غیب نه مني معجزه نه مني او چې معجزه نه مني نه معتزله په خدای باندې وبخل اغي نه مخ کې لاړ په خبره باندې پوه شوي. باقی دا مبحث ډیر وګد دی د کې نورم ډیر حوالی دي او سره د دې چې ما ډیر نظر اندازم ګرځولې دي خو یو 15 حوالی صرف د مرقات ابدل در کوم چې غیل مغیب ته په صفه الفاظو کې معجزه ویلې ده. بیا به ان شاء الله مزید نقطه ثالث او رابع او خامس او تر 10 پوری مخکې بوزو. وما علی الا البلاغ المبین. درود شریف او اللهم صل علی سیدنا محمد عبدك ورسولك واله واصحابه وازواجه وبارك وسلم علیه. اللهم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الهی انت مقصودنا ورضاك مطلوبنا اعطنا محبه ذاتك ومعرفه صفاتك. ربنا زدنا علما نافعا رب نافعا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.